السلام علیکم ملګرو. پاکستان کرکټ بورډ نن یو ډاکومنټري تیار کړی دا چې هغه ډاکومنټري نه د عمران خان نوم، د عمران خان تصویر، د عمران خان آډیو، د عمران خان ویډیو، هر څه د عمران خان میټو کړل شوی دي او په هغه وجه باندې د پاکستان کرکټ بورډ سره د پاکستان هم په انټرنیشنل سطح باندې بیزتی شوی ده. مختلف سپورتس چینلونو دی حواله سره کوم آرټیکل لیکل دي، کوم ویډیو جاری شوی ده، به هم په دې ویډیو کې تاسو سره جاری کوم. بل طرف ته په اٹک جیل کې نن د بشرا بیبي یو ځل بیا عمران خان سره ملاقات شوی دی، هغه حواله سره هم څه نوی اپډیټ دي. بل وزیر اعظم انوار الحق درې ناقابل یقین فیصله کړې دي. اوس هغه فیصله عمران خان ته فائدہ ورکول شي کنه، په هغه باندې به هم کمپلیټ ډیټیل سره خبره کیږي. او پی ډی ایم حکومت چې کوم دی دا غي کېل تقریبا ختمېدو والا دی، بلکې ختمېدو والا سکه چې کمپلیټ ختم شوی دی. په دې باندې هم څه نوی اپډیټس راغلي دي. نو ویډیو مکمل وګورئ، په دې ټولو اپډیټس باندې به ډیټیل سره خبره کوو. راځو چې د ویډیو ټول اپډیټس حواله سره خبره کوو، تفصیلا خبره کوو چې کوم هډ لاینز تاسو سره ما شریک په دې اوس تفصیلا خبره کوو. پی سی بی یو ډاکومنټري جاری کړی دا چې په هغه ډاکومنټري نه د عمران خان نوم، تصویر، ویډیو هر څه غي پړل شوی دي. د ډاکومنټري ویډیو کې د پاکستان د تاریخ هر کلاړي موجود دی، خو عمران خان تر کټ کړل شوی دی چې عمران خان د 1992 ورلد کپ هیرو دی. 1992 ورلد کپ عمران خان پاکستان د پاره غټلو. د عمران خان چې څومره هم ایفورټس دي په هغه ورلد کپ کې، هغه تاسو د وسیم اکرم نه تاسو کوي، هغه تاسو د رمیز راجا نه تاسو کوي، هغه تاسو د وقار یونس نه تاسو کوي، هغه تاسو د جاوید میدان نه تاسو کوي، هغه تاسو د انضمام الحق نه تاسو کوي چې هغه ورلد کپ کې کوم کلاړیانو عمران خان سره لوب کړی د هغه خلکو نه تاسو کوي چې په دغه ورلد کپ کې د عمران خان څومره ایفورټس دي. دین علاوه د چې کله د پی سی بی د حرکت کو ډاکومنټري جوړه کاغې نه عمران خان نوم، تصویر، هر څه د 1992 هغه ورلد کپ ټرافي چې عمران خان نیولې د هغه هر څه ټیکټ کړل شوی. په دې باندې ګوره د هندستان یو اخبار دی چې ټایمز اف انډیا نوم دی، هغه په هم څه لیکل کړی دي. ای پی لیکلي دی حواله سره چې د پی سی بی یو ډیر شرمناک حرکت چې د خپل د کرکټ هیرو تاریخ یو هم د کرکټ نه ختم کړو، د خپل کرکټ هیرو یې هم د کرکټ نه ختم کړو. هغه هیرو چې هغه د پاکستان د لپاره ورلد کپ ګټلې دی. جی که تاسو وګورئ او ډی ای ورلد کپ صرف او صرف پاکستان یو ګټلې دی د کرکټ په تاریخ کې، هم د عمران خان په کپټنۍ کې عمران خان ګټلې دی. جی نو دا په د انډیا مطلب انډیا چې کوم اخبار د غي په لیکل کړي دي نه علاوه فاکس نیوز چې کوم دا هم د یو سپورتس یو ډیر غټ چینل دی، په هم لیکل کړي چې پی سی بی د خپل کرکټ تاریخ نه خپل هیرو عمران خان هم ختم کړو. اوس چې کوم د دین علاوه فاکس سپورتس، ټایمز اف انډیا نه علاوه کرک بس د دنیا څومره هم د کرکټ ویب سټ دي، څومره هم د کرکټ نیوز چینل دي، ای په خپل آرټیکل خپل ویډیو جاری کړی دي. پکې د یو قسم د پاکستان بدنامي کړی ده، پکې یو قسم د پاکستان کرکټ بورډ بدنامي کړی د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي په شفارس راغلی زرداری سړی د زرداری د پی سی بی چیرمن کړی دی. یو خو زموږ د کرکټ بورډ اسټابلیشمنت لدا هم پکار د ملک سیستم لدا هم پکار دي چې یو سړی خو کم از کم په میرډ باندې غل هدا ملاوي کنه. اوس نجم سیټي بچ په عمر کې بیت لاس کې نیولې میو کنه او راغله د پی سی بی چیرمن شوی دی. نو دا د کې نجم سیټي هم ډیر غټ چاله، نجم سیټي هم د پیپل پارټي سړی دی، د عمران خان سخت خلاف ته کې دی شي د کې داغه هم یو قسم لچال یو داغه پکې خامخه سرای موجود دی. اوس راځو چې نگران وزیر اعظم کوم غټ درې فیصله کړي، په هغه هم لګي ډیټیل سره خبرې کوو. پی ډی ایم دا کوشش کولو چې نگران وزیر اعظم زموږ راشي، خو نگران کابینه کې هم اوس پی ډی ایم کوشش کوي چې په دې کابینه کې زموږ کسان راشي. چونکه پی ډی ایم دا کوشش کولو، نواز شریف، شهباز شریف، زرداری دا کوشش دا کولو چې په نگران وزیر اعظم زموږ د پارټي داسې یو سړی راشي چې زموږ تابعداري او په عمران خان باندې دا کومه سخت دا په کنټینیوسلی هم دا رنګ دباو وساتي او راتلونکي الیکشن د لپاره زموږ مدد هم وکړي. خو هغه رنګونه شوجي نگران وزیر اعظم یو نیوټرل سره راغو. اوس هغه نه پس پی ډی ایم دا کوشش کولو چې نگران سیټ اپ کې وزیر اعظم خو زموږ را نه، خو نگران بیا وزیر اعلی هم د مختلف ځایونو جوړیږي، سو وزارت هم خلکو لملاویږي په نگران سیټ اپ کې. نو پی ډی ایم دې کې هم کوشش کولو چې زموږ یو کس لا پکې سیټ نه سیټ ملو شي، خو البته په هم کراس لګیدل د پی ډی ایم نوم او نشان بيخي دغه نگران سیټ اپ نه ختم کړل شوی دی او باقاعده کې 17 کسانو نور هم لیس زیات شوی دی. په هغه وزیرانو باندې با کیسونه کیږي. جی دا د پی ډی ایم کېل ختمېدو ول دي. بل رضا ربانی نن خط لیکل چې الیکشن کمیشن ته یو خط لیکل چې الیکشن بکله کوي. بل بندیال سے عدالت کې د حلقه بندیان چې کمی کیږي اتلونکو الیکشن د لپاره چې کمی حلقي جوړیږي دغه حواله سره کیسو چې بندیال سے الیکشن کمیشن رهنما ته تاسو کو چې الیکشن بکله کوي. نو هغه ورته وي ما ته پته نشته. نو چیف جسټس په دې خبره په خندا شو. پی ډی ایم کسانو ته په نگران سیټ اپ کې هیڅ قسم سیټ نه ملاويږي او بل د پی ډی ایم کرپټ وزیرانو خلاف په اوس کیسونه هم کیږي.
بل چې کوم دا زمونږ کوم نگران وزیر اعظم راغلی انوار الحق دی به صرف په عمران خان باندې نه راټیټ کیږي، دی به صرف عمران خان باندې سختی نه راولي، دی پی ډی ایم چې څومره هم کرپټ خلک دي په هغې باندې به هم اوس راټیټه کیږي. بل بشرا بیبي نن اټک جیل کې عمران خان سره یو ځل بیا ملاقات کړی دی. بشرا بیبي ته صرف نن د ملاقات چانس ملو شو چونکې د عمران خان وکیلانو ته یو ځل بیا اجازه نه دی ملو شوی عمران خان سره ملاقات د پاره. عمران خان اټک جیل کې ډیر وړوکی سیل کې ساتل شوی دی چې هغه سیل کې ډیر زیات ګنده وین هم دی او د جیل عملی ته هم د اجازه نشته چې هغه عمران خان سره خبرې وکړي. د جیل عملی له هم عمران خان سره د خبرو کولو اجازه نشته. بل پټرول یو ځل بیا 28 روپۍ ګرانېدو امکان دی او ورسره ډیزل هم د 22 روپو زیاتولو امکان دی راتلونکي ټایم کې او ډالر هم نن 300 کراس کو. نو ډېر افسوس خبره ده چې مطلب چې پټرول ګران شو، ډیزل ګران شو، ډالر په بره لاړو، نو مطلب چې په هر څه په بره ځي ګراني به یو ځل نوره بیا هم راځي. نو ګرانۍ له هم تیار اوسئ. دا اپډیټ ډېره زیاته مننه جی. والسلام.